د سفر میاشت تقریبا نن 14 تاریخ دی او چې کلم د سفر میاشت شلم تاریخ راځي نو د اسلام د یو تاریخي مذهبي یو حواله ضرور ورکي او هغه دا چې په 20 سفر المظفر کې د مسلمانانو د اهم پیشواګانو په لیست کې شمارل شوی شخصیت سیدی و سید الاولیاء قطب دورہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ د وصال حوالہ تاریخ ضرور ورکئی چونکہ اسلام کے داسې لوړ داسې د مرتبو د علمونو قانون تیر شوي دي چې د هغوی په ذکر خیر سره موږ خپل ژوندونونه خپل محافل او خپل زړونه ښایسته کولی شو د عقیدت او د پیرزیانې په بنیاد باندې د جمعې مبارکې په دغه خطاب کې د حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت الله علیه په حواله سره یو دو درې خبرې عرض کول غواړم چې هغوی مبارکو په دغه شپو ورځو کې د یو قول مطابق 20 سفر المظفر کې دغه دنیا نه پرده شوې وه د هغوی مبارکو په حواله سره دو درې خبرې عرض کول غواړم الله کریم زموږ ستاسو د پاکانو ذکر ویل د پاکانو د صوفیه کرامو ذکر اوریدل او د پاکانو د صوفیه کرامو سره د ناستې توفیق زمونږه نصیب فرمایي حاضرینو لاهور نه چې څوک هم تللی دي او د لاهور په سیمه باندې که چېرې ډېر تاریخي مقامات مشهور وي نو هر چا د پته ده چې د لاهور په سیمه باندې داتا علی حجویری رحمت الله علیه مزار پر انوار هم موجود دی او ډېر عقیدتمند خلک التزی او د هغوی د دربار سلام کوي غوښته د الله پاک نه کوي او وسیله او توسل د حضور داتا علی حجویر رحمت الله علیه وړاندې کوي ډېر عقیدتمند خلک التزی او خاص کر هغه خلک چې څوک د تصوف سره څوک د بیعت یو سلسله سره د چا تعلق وي هلته خلک ضرور ځي حاضرینو دا لوی هستی اصل کې په غزنی کې پیدا شوې ده افغانستان غزنی کې د دوی مبارک ولادت شوی دی او زه چې کلم داسې د لوړو شخصیاتو سیرت ګورم او الله پاک سعادت را نصیب کی نو ډېر لوړ خلک د دنګو مرتبو خاوندان دا د افغانستان د پاک خاورې سره تعلق وي چې کومو لویو خلکو دینی خدمات کړي دي کومو لویو خلکو کورونه پرېښودي دي او د الله پاک یاد او د نبی پاک یاد دی په شرق او غرب کې خور کړی دی هغه د پاکې خاورې د افغانستان سره تعلق ساتي د دوی مبارکو وصالو زندگی تیره ده په لاهور کې خو لیکن دوی مبارک رحمت الله علیه اصل کې غزنی کې پیدا شوي دي او دا هغه دور مورخین لیکي چې کوم وخت کې محمود غزنوی رحمت الله علیه بادشاہتو د محمود غزنوی رحمت الله علیه چې کم شان و شوکتو په لر او په بر باندې د دوی چې کومه حکمرانی خوره وه هغې وخت کې دوی مبارکو ولادت شوی داتا علی حجویری رحمت الله علیه او علماء تاریخ چونکه تیر شوی تاریخ د ضبط او د لیکلو لاندې ډېر کم راغلی
او کراغل هم دی نو اقوال پکې چون کې لږ مختلف وي یو قول مطابق 400 هجری چې کله پوره شوه او پنځمه 4 هجری پوره شوې 400 هجری او 1500 هجری شروع کېده نو دوی مبارک ولادت وشو د 400 هجری کې او د دوی مبارکو د یو داسې خاندان کې ولادت وشو چې هغه په خپله باندې یو علمي کورنۍ وه او ټول نه لویه سعادتمندۍ خبره ده چې دا ته علي حجویری رحمت الله علیه حسنی سید دی او د حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی الله تعالی عنہ ته د دوی مبارکو په 8 نمبر سلسله کې او 8 نمبر کې حضرت حسن المجتبی رضی الله تعالی عنہ نیکه دی او په 9 نمبر سلسله کې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ نیکه دی او په 10 نمبر باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په جد امجد شریف کې راځي نو غرض مدا چې یو پاک قرآن د سادات قرآن کې پیدا شو او چې کله 4 کالو په عمر کې خپل پلار نامه عثمان وا او نیکه نامه علی وا او دغه خپل پلار نامه علی پکې خدا خپل نامه داتا علی حجویری علی خپل نامه او پلار نامه رحمت الله علیه عثمان وا او دغه نیکه رحمت الله علیه نامه هم علی وا او د دې یو پاکه او مور بیبي او پاک دمنه بیبي وا چې خبره بیا ډیره زیاتې اوږدې شي خو زه به دومره ووایم چې دغه بختوره میاشت کې سفر المظفر کې د حضرت سیدنا حضور داتا علی حجویری رحمت الله علیه وصال شوی دی ځکه عقیدتمند او څوک د تصوف سره تعلق لرونکي خلک دي د هغوی ذکر خیر کوي او ځکه تقریبا په دغې ورځو شپو کې د داتا علی حجویری رحمت الله علیه عرس مانځلی کېږي او پخوا لوی علما او مشایخ راځي هلته تقاریر کېږي او هلته د درس او تدریس سلسله تقریبا 3 ورځو پر روانه وي بهرحال حاضرینو داتا علی حجویری رحمت الله علیه یو د شخصیت نوم نه دی دا د یو میشن نوم دی داتا علی حجویری رحمت الله علیه د یو باب نوم دی دا د خدمتونو یو دروازې نامه ده دا د اشاعت د اسلام د خورولو یو لوی باب نوم دی داتا علی حجویری رحمت الله علیه چې د هغوی مبارکو په زندګۍ کې د شریعت چې کومه پابندي وه د هغوی مبارکو زندګي چې کوم د اشاعت او د تبلیغ دپاره تېره شوې ده هغې دپاره 6 غنټې که انسان وغږېږي او خبرې وکړي هغه خدمات د چا نه پټېدی شي او نه هغه خلاصېدی شي غرض مده حاضرینو داتا علی حجویری رحمت الله علیه یو علمی شخصیت او چې کله 4 کالو په عمر کې والد صاحب ناظرې سبق ته کېنولو نو په یو 100 ورځې کې مکمل قرآن مجید ختم کو خدای پاک دومره پاکه حافظه د ماشومتوب نه ورکړې وه په یو 100 ورځو کې او د مونږ ماشومان چې د 4 کالو شي نو نن سبا ماشومان په مختلفو گیمونو باندې عبور حاصل وي په پلار په موبایل باندې دومره نه پوهېږي لکه دغه 3 4 کالو 5 کالو ماشوم په پوهېږي پلار صرف په هیلو های او په نمبر ملاوېدو باندې پوهېږي په موبایل نمبر بندېدو باندې پوهېږي او ماشومان چې دا کم حده پورې تلی شي پکې دومره مخکې پکې لاړ شي چې پلار یې واپس بیا راتلی هم نه شي هغې خپل ځای ته دا هغه تربیت دی چې د والدینو تربیت د بچو دپاره خصوصي اهم کردار لري خاص کر تعلیمی تربیت دا د پلار ذمہ داری ده چې بچو له به ښه تربیت ورکوي ځکه داتا علی حجویری رحمت الله علیه چې د 4 کالو شو نو استاذ ته یې کېنولو ناظرې سبق یې په شروع کړو چونکې اسم قرآنیم پاکه وه نسب د سلسلم سادات پاکو نو ما استاد سره لا ناس نو چې 100 ورځې شپې تېرېدې چې د قرآن کریم ناظرې په 100 ورځو کې ختمه کړې وه او بیا د اعلی علومو دپاره که چېرې مونږ د دوی مبارکو سفرونه وګورو که هغه تاجکستان واخلې که ماوراء النهر واخلې او که مختلف قسمه خراسان واخلې تر دې پورې چې شام پورې او دمشق پورې او تر عراق شریف پورې
مختلف سفرونه علمی سفرونه یې کړي او د علومو په سلسله کې به مختلفو ممالکو ته مختلفو ځایونو ته او مختلفو اساتذه کرامو نه چې د هغې اساتذه کرامو کې چې انسان وګوري چې خدای پاک دا تعالی حجویر رحمت الله علیه له کم کم استادان ور نصیب کړي وو ځکه چې شاګردي او علم حاصلول دا یو ځان له کمال دی خو لیکن دا هم غټ کمال دی چې په شاګردۍ کې د چا په شاګردۍ کې راځي د ستا استادان څوک دي دا یو ځان له کمال دی او که دا تعالی حجویر رحمت الله علیه د استادانو ذکر خیر واغستلی شي خدای پاک داسې نامور د استادانو مشایخ ولا ورکړي وو چې زه وایم چې هغه ټولو مشایخو نه چې کم درانه علوم و کم درنې مرتبې وي هغه یې د هر استاد نه راواغستې او هغه ټولو مرتبو ته چې یو نامه ورکړی شوه هغې ته یې دا تعالی حجویر رحمت الله علیه مبارک به فرمایل خدای پاک ډېره لوړه مرتبه ورله ورکړې وه